زیات تپوسونه کوي دا خلق د قیامت په حواله باندې. مجاهد وای لا يرجون حساب لا يخافون، دا خلق د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه یریږي نه. لا یملکون منه خطابا، دی به مالکان نه دی الله په مخ کې د شفاعت. لا یکلمون الا یادن لهم، هیڅ څوک به د الله په وړاندې شفاعت او سفارش نشي کوي مګر چې الله پاک چاته اجازه وکړي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وهاجا مضيئا اعطاني حسابا جزاء شافيا اعطاني ما احسبني اي کفانی، الله تعالی ما ته بدله راکړو، کافي او کامله مکمله بدله یې راته راکړه. زمرن جماعت چې اسرافیل شپېلې ووهي له څلور طرفه دنیا نه په میدان حشر ته خلک ډلې ډلې را روان. وبه قال حدثني محمد بن اخي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 40 قال 40 يوما قال ابيت قال 40 شهرا قال ابيت قال 40 سنه. ولې د دوه شپېلې منځ کې به څلوېښت ورځې وي و یاره جواب نشم درکوی، وې څلوېښت میاشتې به وي وې جواب نشم درکوی، وې څلوېښت کلونه به وي جواب نشم درکوی. ولې جواب نه ورکو؟ صراحتاً تر دغه وخته د آقا مدني نه څه اورېدلي نه و، لیکن صحیح حدیث مرفوع دا ده چې د اولې او دویمې شپېلې منځ کې به څلوېښت کاله فاصله وي. دا خلق به د ځمکې نه داسې راوټو کېږي راوځي لکه څنګه چې باران نه پس د ځمکې شنه ګیا او سبزي راوچتېږي. ټول بدن به د انسان خاورې شوی، یو د ملا اډوکه چې له آخرې کوناټو سره لګېدلی دقه حصه به پاتې. دې ته عجب الذنب وایي. ومنه یرکب الخلق یوم القیامه، د قیامت په ورځ چې خدای بیرته مخلوق ژوندی کوي د همدغه اډوکې نه به بیرته بنده جوړېږي. آیت کبرا څه و؟ امسانه مار جوړېدلو یا د بیضوا ګریوان ته به لاس دی نه که موسی علیه السلام. طامع او طمیعه او باخل او بخیله دا یو معنا ده. هغه اډوکې چې هغه خاورې شوي وراسته شوي ریجېدلي. او دا یو بعض علماو لغت په حواله فرق کړی ده چې ناخره ویل کېږي وراسته اډوکو ته او ناخره ویل کېږي هغه اډوکی چې مجوف او خېټه وري او په منځ کې مازغه ډېریل. الطامة الکبرا دا د قیامت نامه ده. تتم علی کل شی، په هر څه باندې به بالا او برتر شي او هر څه به مغلوب او بېهوشه کېږي. اذا كنا عظاما نخره، آیا چې موږ وراسته ډوګو شو بیا به موږ اول ژوند ته واپس کېږو، یعنې بیا به خدای پاک اول ځل غوندې راپاڅوي. کله به راځي منتهاها، دا دنیا به کله ختمېږي او مرسا ویلې کېږي د کشتۍ هغه پړو ته چې کشتۍ پې باندې تړلی کېږي په ساحل باندې. حدثنا احمد بن الوقدان الى اخره قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باصبعه هكذا بالوسطى والتي تلي الابهام بعثت والساعه كهاتين. داسې کړه حضور پاک زو قیامت داسې یو. ګوره که ستاسو خیالي ان دا ګوته چې ده د وسطا دا د مسبحې نه لږه اوږده ده، یعنې زه لږ د قیامت مخکې راغلی یم او قیامت زما نه لږ وروسته ده، دومره فاصله ده. یعنې زه بالکل زما راتګ د قیامت په مقدمو کې ده، زما او قیامت منځ کې دومره فاصله ده او زه ترې دومره مخکې راغلی یم. دا دواړه ګوتې داسې ونیو مبارکه الله. معنا دا ده چې زما د امت عمرونه ډېر کم دي و دلته نه پته لګي چې د امت محمدي عمر ډېر کم ده. نو یو قول دا ده چې د امت محمدي عمر به څومره وي. نو ابن جریر طبري لیکلی دی چې د امت محمدي ټوله زمانه 1500 کاله ده، لیکن دا ډېره غلطه ثابته شو ځکه دا 1440 خو اوس ده. دویم قول دا د علامه جلال الدین سیوطي وایي چې د امت محمدیه زمانه به 1000 کاله وي، هغې نه هم دغه ده واوړېده 1440 کاله ده. دریم کشمیري صاحب وایي د دنیا مجموع عمر 50,000 کاله ده، 50,000 کاله. او په دې آیات کې ورته اشاره ده فی یوم کان مقدار 50,000 سنه. ابن عباس نه روایت ده چې ټول عمر د دنیا 2000 کاله ده، لیکن علما وایي چې دا ټولې تخمینی اندازې دي، تحقیقي خبره پکې هم نشته. عبس
مخې تریو که و اعرض او بل طرف ته یې واړه. ګوره نبي پاک د مدینې ممدالولو مکې دا سرداران را جمع کړي، هغې ته بیان کو. په دې کې عبدالله ابن ام مکتوم راغی، یا رسول الله یا رسول الله. نو حضور ویل چې ګوره ته خو هسې مخلص صحابي پرېږده چې ما را سرداران د مکې را ټینګ کړي چې دوی ته خبره وکړم. نو خدای پاک عتاب راولېږه، وایي مخې دروش که او بل طرف ته یې واړو چې کله دا وړوند راغی. مطهرتون څه معنا؟ دا کومو فرشتو چې دا قرآن راوړی هغه فرشتې پاکې دي. وهذا مثل قوله فالمدبرات امرا جعل الملائكه والصحف مطهره لان الصحف لا يقع عليها تطهير فجعل التطهير لمن صحف باندې تطهیر طهارت نه واقع کیږي. طهارت په هغه فرشتو د لپاره صفت د چې کوم فرشتو دا صحف راوړي دي، یعنی دا صحف داسې فرشتو راوړي دي چې هغه پاک دي، وهم الملائکه. نو دلته د مسو صحف مسله راله. داود ظاهری، ابن منذر، ابن جریر دی وی حایزه خزه، نفاسه خزه، جنوبي سړی دا ټول دا صحف ته لاس وړلی شي. په حالت د بېودسۍ کې هم دی قرآن شریف اوچتولی شي. دوه امامان، امام بخاري رحمت الله علیه هغه مسو صحف هغه لا یمسو الا المطهرون د قبیلې نه، چې څوک یې اوچتوي هغه به پاکي پاکو فرشتو راوړی ده، او چې څوک قرآن ته لاس وړي نو پاک لاسونه به یې وي. حایزه نفاسه جنوبي نه شي وړلی. دا سفاره جمع یا د سافر ده یا د سفیر ده. که سفیر شي سفیر مصلح بین القومین ته وایي، او که سافر شي کرام الکاتبین ته ویل. لکه سفیر چې د دوو ملکونو منځ کې روغ راولي. وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي احد ما امر به، پورا نه که یو کس هغه چې دته الله حکم کړی و. وقال ابن عباس رضی الله عنهما ترهقها تخشاها شدة مصبرة مشرقة، بعضې مخونه به تک سپینې بأيدي سفر. وقال او دا لاسونه دا قرآن شریف په ایدي سفره. ما درته ویل که د سفیر جمع شي نو معنا دا ده چې انبیا ترې نه مراد دي، او که د سافر جمع شي کرام الکاتبین مراد دي. اسفار ویلې کمثل الحمار يحمل اسفارا، اسفار ویلې کېږي د دین کتابونو ته. تلاها تشاغل يقال واحد الاسفار صفر. وبه قال حدثنا آدم إلى آخره عنه من عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام. او چې سړی قرآن وایي او د یاد کړي په یاد او عمل ور باندې کوي، د قیامت په ورځ به یاد یا انبیاو سره که د سفیر جمع شي، او که د سفرک که سافر جمع شي کرام الکاتبینو سره به یو کرام جمع د کریم د چې هغه ډېرې معززې دي عند الله. ومثل الذي يقرأ وهو يتعهد وعليه شديد، او چې د اهتمام سره د دې دور کوي او دا دور کول دته سخت یادوي او یادول ورته سخی فله اجران. یو د دې چې دا یادوي اجر شو، دویم د دې مشقت برداشت کول اجران. او چې کله د انور تک تور شي و اذا النجوم انکدرت انتصرت، او د اسمان نستوري یو په بل پسې راول بیږي. او چې کله د ټول د دنیا ټول سمندرونه به یو سمندر جوړ شي، بیا غږ به وسوځولی شي. فلا تبقي قطره، یو سمندر کې به یو څاڅکی اوبه هم نه پاتې کي. والبحر المسجور المملوء، اول به ډک شي او بیا به وسوځي. یعنی یو سمندر به بل سره یو ځای کې دا ټول و سمندرونه به یو شي او د هغې نه پس به پې باندې اور ولګي. او خنس هغه ستوري چې په خپلو ځایونو کې د ورځې پټېږي، لکه څنګه چې اوسۍ په خپلو ځالو کې د ورځې پټېږي، او څه ټایم کې پټي څه ټایم کې راوځي، نو د شپې ستوري ښکاره شي او د ورځې لکه د اوسۍ په شان د په خپلو ځایونو کې بیا پټي. متهم ته ویلی کېږي. والظنين يظن به. وقال عمر رضي الله عنه النفوس زوجت يزوج نذيرا. هر سړی به د خپل مثل سره یو ځای شي، جنتی جنتی سره، دوزخي دوزخي سره، نیک عمل نیک عمل او بد عمل بد عمل، مجاهد مجاهد سره، حاجی حاجی او معتمر معتبر سره. ثم قال انشر الذين ظلموا وازواجهم ظالمان او د دې جوړې د دې په مثل ظالمان ظالمانو سره یو ځای کوي. واللیل اذا عسعس ادبر، زما د قسم په شپه باندې چې کله شا وړی،
نن په دې ځای باندې زلک داسې بیمار غونډه یم تکلیف دره